دلته به تا ته خپل مړی پروت وي په سر باندې، او د غم او د دک او د درد غرونه به ستا په سر باندې پراتی. والد صاحب محترم به وفات شوي وي، والده صاحبه به وفات شوي وي، مور بیبي ده د انسان د ټول ژوند سرمایه ده، او د دې جنازې د کفن دفن ته به سوچونه کې، او دلته به دا تا ته په سر باندې ناست دي دا خلک، او څه به وي یاره جي ماله خو غټې روجې نه دي، خو ماله خو نری نه دي، خو او ماله خو جي خوروا، او ماله خو بې مالګې، او ماله خو د بازار روټۍ نه ده، خو زما په خېټه باندې دړ کوي، ماله تورې راوړه، ماله شنې راوړه، او ماله کاوې راوړه. یا د خدای انصاف داره دا د مړي دا کور والا په کم غم باندې د کم درد نه تیریږي، او دا ته هوټل ته راغلی، او که دا ته مړي کور ته راغلی، دا ته دعا له دلته راغلی، او که ته خېټه سرولو له راغلی. د خدای انصاف داره لږ د خدای تعالی نه یره وکړه. او ټولو پښتنو وروڼو بایګانو ته وایم چې د خدای تعالی نه لږه یره پکار ده. کله چې موږ دعا ته حاضر شو یا موږ یو مړي له لاړ شو د چا کور کې فوتګي وشي، نو حدیث مبارک خدا دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د مړي په کور کې به 3 ورځو پورې د روټۍ انتظام انسرام بندوبست نه کیږي، لوګي قدرې به د کور نه راخیږي. مطلب دا چې چه روټه هیڅ څیز به د هغې په کور کې نه پخېږي. زموږ د پښتنو په معاشره کې خو دا طریقه وه زموږ د مشرانو چې وروره څومره میلمانه به راغلي نو د کلي ټولو خلقو به لګیو، هغې به خپله خپله روټۍ خپل هغه دک به ورسره شریک کړو، هغه غم کې به ورسره شریک شو، او هغه پریشانی به هغه به خپله پریشاني وګڼله، او وی به وروره په تا باندې راغلې ده نو داسې ده لکه زما ته په کور کې روټۍ چې مه کوه، او زما د کوره به ستا میلمنو له راځي. اوس څه کوي؟ اوس وروره ځان نه به میلمه جوړ کړي او په حجره کې به ناست وي، او وایي چې اوس په څه راځي، او نری به یې پخ کړي که غټې به یې پخ کړي. او د بعضې علاقو کې خو باقاعدګۍ سره دا ګیله جوړه شوې ده، دا یو طعنه جوړه شوې ده، پیغور جوړ شوی دی چې ګوره پلار یې وفات شو او د غوا حلاله نه کړه، ګوره مور یې وفات شوه او هغه اجاڼۍ وه، او ګوره جي دا 5 رونه دي، او یو په امریکا کې دی، او یو وروره په پاکستان کې دی، او یو په هندوستان کې دی، او یو په سعودي کې دی. د دې دومره وس نه کېده چې په دې خپل پلار پسې یو میخه قدرې حلاله کړې وې. ای د خدای ظالمانو، دا تاسو دلته خېټو سرولو له راغلي او که نه دلته دعا له راغلي. د دعا ځای دی، دعا وکړه، د خدای تعالی نه سوال وکړه چې خدایا دا مړی زما دا رور، زما دا بھائی، زما دا رشتہ دار، یا الله دا وبخلي کې. او باقي د روټۍ نه خبرو، د چای نه خبرو، دا به غم نه بات کیږي کنه. که ته چرته وې زه د دې سړي میلمه یم نو بیا راشه کنه اجرې ته، موږ به ستا خاطر مدارت هم وکړو، او انشاءالله مکمل وخت به هم درله درکوو، او په حکم د خدای انشاءالله موړ به زموږ د اجرې نه او زموږ د کور نه ځې. وجه د هغې دا ده چې ته خوراک له راغلې، خو مونږ وایو چې دا د غم موقع ده، د غم په دې موقع باندې مونږ سره په دې غم کې شریک شه. که زمونږ په دې غم کې ځان شریک کولی نه شي نو د خدای تعالی د رضا دپاره په مونږ چې دا کم غم راغلی دی پرېږده چې مونږ د خپل غم ته بډې ووهو، او د خپل مړي کفن دفن انتظام انسرام وکړو، هغه له د قبر، هغه له د کفن وغیره وغیره ټول چې څومره د هغه حقوق دي چې دا مونږ په خیریت خوشحالو سره ترسره کړو چې پکې څه کمې رانشي. نو مهرباني پکار ده د مړي په کور کې د خوراک نه احتراز کول پکار دی.